وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت. عزتمند مشرانو او گرانو مسلمانانو رو دوستانو، د بعضو بیمارو د بعضو گناهونو ما بیان شروع کړی دی. انسان چې ناجوړه شي نو ټوخی شي یا زکام شي یا تبه شي نو فکرمند شي چې ډاکټر له لاړ شي او دوی وخورم. دوی علاج سنت دی او اسباب دی، باقی اسبابو کې تاثیر خدای پاکه خري. زه دوی وخورم جوړ بشم، خو فکرمند وي. د ګردې درد دی، د تریخي درد دی، کینسر دی، بل بیماری ده. نو چې څنګه د جسم بیماری داسې د روح هم بیماری ده. د هغې فکر هم پکار دی. ما کې کبر دی، ما کې کینه او بغض دی، ما کې د غیبت مرض دی چې کینم نو چا پسې سپکه وایم پیښې شه، دا به ما نه څنګه وځي. د دې فکر پکار دی. موږ عام مسلمانان چې کوم ګناهونه دي د هغې روحاني مضرات دي، د هغې بیماری دي، د هغې د لرې کېدو وړو فکر نه کوو. لکه فکر پکار دی. د ټوخي فکر کوې نو د غیبت فکر ولې نه کوې چې زه بل مسلمان سپکوم؟ دا ګناه څومره غټه ګناه ده. په ګناهونو کې، په لویو ګناهونو کې یو غیبت دی. لوی ګناه دې ته وایي چې هغې باندې یو سخت وعید راغلی، عذاب، یا په د خدای د لعنت ذکر راغلی، یا په د خدای د غضب ذکر راغلی، یا یو خصوصي عذاب راغلی، یا هغې کې اسلامي سزا دی، لکه قتل کې قصاص دی، او په زنا کې رجم دی، یا کوړې دي، په غلا کې لاس کټ کول دي، او چې چا باندې تور پورې کې هغې کې اتیا غزا روان دي. نو چې کومې اسلامي سزاګانې په کومو ګناهونو کې راځي دي ته کبایر وایي، او چې کوم کې داسې نه هغې ته صغایر وایي. دواړو نه به سړی ځان ساتي. دواړه داسې لکه لړمانان، سړی مړ کوي، تباه کوي. دواړه داسې لکه انګار، انګارو که وړوکې او که غټې اور ته لګېږي. نو دا ګناهونه سړی تباه کوي. دنیا کې هم د ګناه نحوست شته. یو زمونږ خلق چې عام خلق په دې کې لګیا دي او فکر نه کوي، غیبت دی. که امیان دي، که مولیان دي، که اجیان دي، که عام مسلمانان دي، په غیبت کې دي اخته دي. چې کله دوه کسه کښېني، درې کسه، بس د یو سړي ذکر به راوایي او د زړه بړاس به وباسي
او د هغه عیوب او کمزورۍ به ښکاره کوي. دې ته غیبت وایي. حضور پاک علیه السلام فرمایي غیبت څه ته وایي؟ ذکرک اخاک بما یکره، چې ته د خپل ورور مسلمان د هغه ذکر کې داسې څیزونه بیانې که هغه دلته وي نو خفه کېده وکړې. نو په کومو خبرو چې یو بل مسلمان خفه کېږي هغه پیښې شي هغه پسې ویل دی ته غیبت وایي. دا غیبت ډېره سخته ګناه ده. په یو حدیث پاک کې راځي الغیبة اشد من الزنا، غیبت د زنا نه سخته ګناه ده. صحابه کرام حیران شو چې زنا نه څنګه سخته ده. حضور پاک ته وایي د زنا نه سخته ده. ولې وایي د زنا نه ځکه سخته ده چې زنا خو خلک ګناه ګڼي، اول کوي نه، او که چېرته یو مجرم او د هغه نه وشي نو بیا ستومانې توبې مباسي معافي غواړي د خدای نه. نو قتل او زنا دا خلک ګناه ګڼي نو توبې ته وباسي، او دا غیبت هر وخت خبرو کې کوي د دې نه توبه نه وباسي. چې توبه ته وباسلې نه نو دته پاتې وي. د هغې سپېرتوب په دنیا کې بده وي او په آخرت کې به په پولیس ولات به خلک تېرېږي. څوک په بره جنت ته دوزخ د پاسه یو پل د هغې ته پولیس ولات وایي. چې چا غیبت کړي ملایکې به دلته ودرئ دې غاړه ته تللی نه شي. ته به معافي غواړې، ته به معافي غواړې چې چا غیبت دې کړې ده او سپکه دې کړې ده او هغه ته د تکلیف رسول دی، ته به د هغه نه معافي غواړې نو هلې به تېرېږې. دې به په پل باندې دی خوا ولاړې نو آخرت کې بیا د هغه خوښه ده چې معاف کوي دی او که نه معاف کوي. که الله د باندې فضل کوي او د هغه زړه نرموي دلته دنیا کې معافي ته غوښتل غواړي پکار ده. قرآن شریف کې راځي شپږویشتمه سپاره کې دې دنیا کې چې د خلکو کې جنګ جګړې لګي او دا نا اتفاقي ده او بې برکتي ده، دا د غیبت وجه ده. عام خلکو کې دوه کسانو چې روانې یو به یو پسې خبرې کړي هغه ته ورسي، هغه د ده نه خفه شي، هغه د سره روانه کې دشمني شي. دشمني کله زیاته شي، کله پکې تو تومې وشي، کله پکې وال وشي، کله پکې ډزې وشي، یو بل سره یې لګي نه بیا بغض او کینه کوي او بیا نور ګناهونه د هغې نه دونه مصیبتونه جوړ شي چې دې ته خلاصېږي نه په ټوله زندګۍ کې. دا ګناهونه چې خدای بند کړي دي دې کې زمونږ خیر دی. د چارو سپکه مه کوه، په خلکو څه کې د خدای ذکر کوه، تلاوت کوه، خپلې خبرې کوه، خپل ګریوان کې وګوره چې ما کې څومره کمزوری دی، پلان کې داسې دی، پلان کې داسې دی، پلان کې داسې دی. پیشي شا چا پسې خبرې کوي که دا خبرې هغه واورېدې نو خفه به شي او د زړه بلاس وباسي. دا کار ښه نه دی. قرآن شریف کې وایي دا کار داسې بد دی. ایحب احدکم، خدای پاک ته د خلکو زړه توروي دې ګناه نه. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، تاسو کې یو کس دا خوښوي چې د مړ ورور غوښې وخوري، ورور او بیا ورور خو ډېر ښکلي او بیا هغه مړی وي ځان هم نشي بچ کولی او بیا ته غوښې خوري. د انسان غوښې څوک خوري؟ د ورور غوښې خوراک خو تاسو نه خوښوئ، فکرهتموه، تاسو ته نفرت کوئ. نو د غیبت نه نفرت وکړئ. غیبت د بل مسلمان غوښې خوراک دی او مړ ورته ځکه وایي چې چا غیبت کوي خو مجلس کې نه که نه او خو خپله دفاع نشي کولی، لکه مړی چې دفاع نشي کولی خپله نو هغه هم نشي کولی. ته ورته هغه داسې دی، هغه داسې دی، د هغه عیوب بیانې. دا کار ښه نه دی. سړی د مسلمان دپاره هغه شی خوښ کړي چې ځان له یې خوښوي او ځان له دې صفت خوښ دی نو د بل هم صفت وکړه، بده یې مه وایه. خپله بده دې نه خوښه چې ستا څوک بده وایي، تا ته پته ولګي چې هغه سړی زما بده وایي، په تا باندې به څونه بد لګي چې هغه راځي څونه په سترګو باندې بد لګي. نو چې څنګه د خپل بد نه غواړې نو بل مسلمان له بد مه غواړه. مسلمان هغه مسلمان دی ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، چې بل مسلمان له هغه شی خوښوي چې ځان له خوښوي. ځان له خو دې صفت خوښ دی نو بل هم صفت کوه او ځان له خو دې غیبت خوښ نه دی تا د څوک وکړي نو د بل غیبت مه کوه. چې ته چاته ووایې چې ستا پلانکې کس سپکه کوي څونه به خفه شي، دغه شان ته چا سپکه کوي تا نه به څونه خفه کېږي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې دا داسې دی لکه غوښې خوراک. یو دوه زنانه وې روژه وه، تاسو به اورېدلې، او ګرمي وه او دواړه ډېرې تږې شوې.
هغې څه غیبت کې مبتلا شو د چا خبره وکړه یو به کړي بل به ورسره سر والي یا به اورېدلي د غیبت اورېدل هم حرام دی او غیبت کول هم حرام دی دا په صحابو کې مونږ پکې سو یو دې زمانې خلک دومره لوی خلک څونه د خدای خوښ خلک او چې ګناه کوي نو څنګه دغه پرې راځي مثالونه یې ویلي شوي نو هغې چې وکتل شونډې ډېرې اوچې وې د دواړو د تندې د لاسه مړه کېدې روز لا پاتې وه ناستې وې خبرې اترې کولې غرمه کې ماسپښین کې حضور پاک ته کسان راغلل یو دوه زنانه دي او روجې دي او بلکل د تندې د لاسه مري او شونډې اوچې دي بلکل لکه څوک حضور پاک وی دا دواړه ښځې ما نه راغلی کېدای شي حضور پاک ته وحی راغلی وه چې دې دوو ښځو غیبت کړی د بل سړي یا د بلې ښځې چې څنګه رالل کېناستې وی ورشه یو جام راوړی یو جام یې راوړه کټورې وی دې ښځې ته ونیسه ښځې لاړې مخامخ ناستې اوچې شونډې چې کټورې ورته ونیو یو پکې د وینو او د نو او د غوښو الټۍ وکړې نیم جام به ډک شوي وی دا جام دې بلې ښځې ته ونیسه ورته وایي قی پکې وکړه ښځې ته وایي هغې چې قی کړو نو او وینې او مردارې غوښې خراب بوی یې کړو دا په دې کټوري کې دا جام ډک شو حضور پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل دې دواړو ښځو غیبت کو دې دواړو غیبت کو د بل چا بده یې ویل او دا غیبت داسې دی لکه د بل مسلمان غوښې خوراک د مړ مسلمان هغه غوښې خلکو ولیدې دا خو معجزه وه د هغې چې هغه غیبت د الټو او د وینو په شکل کې ښکاره شو یعنې دا کار ډېر بد دی دا کار ډېر بد دی مسلمان غوښه څوک نه خوري نو دا کار د توبه دې وباسي او دا دې پرېږدي غیبت چې څنګه کول آرام دی اورېدل هم آرام دی کوم مجلس کې غیبت یې پاسې کتې ویل که زه لاړم که وس دې وي منې کوې دا مه کوې بلې خبره به وکړو پرېږده هغه مه یې یادوه خدای ته یې پرېږده هغه پېښ هغه کې به یو عیب وي ما کې ډېر عیوب دی چې سړی خپل عیوبو ته ګوري نو بیا د بل عیوبو هغه به پټی ستر به پیچي احادیثو کې راځي سړی د یو مسلمان په نقص دغه باندې عیب باندې پرده واچوي نو خدای پاک د قیامت پر ورځ به ده باندې ستر اچوي مونږ کې څونه کمزوري دی ته پلانکې داسې نو ته څنګه یې ستا مونږ دې څنګه دی ریاکاري به راکې څومره یي فخر به راکې څومره یي تفاخر به څومره یي خپل صفتونه به څومره کې کم کم خراب خویونه به یې تاکي خپل عیب قتل پکار دی سړی چې خپل عیب ګوري د بل عیب ته اوزګار نه دی بل مسلمان ته به اوچت ګوري چې څوک د بل مسلمان عیب بیانې دی مسلمان ته سپک ګوري یو لوی عالم دی ربعي ابن حراش لوی بزرګ دی او قابل عالم دی هغه یو ځل ناست و چا غیبت کو ده پې وس به نه و چې چپې کړي بس ویله د غیبت د مجلس نه خو پاسم لاړه بس پاسېد چې پاسې ویم اورېدل هم حرام دی چې پاسېد ډېر ساعت بس چې تېر شو یاره اوس به خبرې ختم شوي لاړ به شم چې هغه واپس راغی ډېر ساعت بس هغه هلکانو همغه خبرې کولې دې ځل د ده همت جواب ورکړه پانسېدم سړی ناراض دی که نه نشي پاسې ویله بس نه شم تللی کېناستم هغې چې خبرې کولې دم پکې یو دوه پسې وکړئ چې هغه داسې دم ورته یم ما ته هم یو خبره پکې معلومه ده چې ویې کړئ شپې له اوده شو او خوب کې ویني چې ډېر خطرناک خوب ویني یو حبشي سړی دی تک تور او لاس کې پلیټ کې د خنزیر غوښه ایښې ده او ده ته وایي دا غوښه وخوره دا عالم ورته وایي ربعي دا خو د خنزیر غوښه ده زه خو مسلمان یم زه خو د خنزیر غوښه نه خورم وخوره خورې به دا غیبت کړی دی د بل غیبت چې کوې دا غوښې خوراک دی چې هغه د خوړو اوس دا مه وخوره ده ورته یې نه شم خوړی بس راټینګ یې کړ او دا خوله یې ولې په زور کولو کړه او غوښه به یې راغېشته په دې خوله کې به یې ولې ننباسله لکه ماشوم دی چې سړی په زور ډوډۍ ورکړي ده به ډېر زورونه کول خو هغه سره یې زور نه شو کولی هغه به بیا غوښه راوغېشته په دې خوله کې به یې ولې ورکړه ده به د الټۍ کولې او زړه یې ولې خراب کړه بدبوداره څښه ده به ورته نه خورم هغه ورته یې خورې به د خدای پاک طرف ته په مسله شو خوب کې پې ډېره یره تېره شوه په دې کې راپاڅېدم
ډېر زیات پریشان و او دا غیبت هغه د ګناه هغه دغه یو نظاره ورته خدای په خوب کې وښوده چې دا داسې لکه غوښې خور غوښې څوک خوري نه خوري نو مې کوې که مې کوې اوس خو پوه شوې خلک د دې ګناه نه وړي دا ګناه ډېره زیاته ده که د یو سړي کې عیب سترګې داسې هغه کې مړه دا چل دی دا نبي صاحب د څوک راغلي غیبت نه به څنګه بچ کړي وی بس د چاړو ذکر مه کوئ چې ناسې ښې مه وایه چې د یو سړي ښه وایي داسې ښه دی ښه دی ښه دی خو یاره یو چل پکې دی یو چل پکې دی ما سره یې دا چل کړو پلانکي ما ته پکې یو خبره وه هغه صفت کې به شیطان دا خو انټرنیشنل مکار دی داسې یو خبره به تا د خوله کې راوټومبي په خبرو کې چې ته به د هغه سړي صفتونو دوران کې یو کچه خبره وکړې عیب به وکړې یاره خو داسې دی یاره هغه لوفر دی یاره جوارګر دی یاره شرابي دی یاره پلانکي دی یاره پلانکي قرض یې خوړلی دی څه خبره به وکړو یو صحابي حضور پاک ته وایي وایي چې یو خبره چا کې وي او هغه ذکر کو چې واقعیتا پکې شته ته پلانکي ګیره خورئ چاته وایي هغه سپکې په دې خو هغه ګیره نه پرېږدي ګیره پرېږدي ته وایم چې ګیره خورئ صحیح کې یا الله توفیق ولا ورکړي چې دا مخې خو پټې دي چې کرونده پکې وکړي دعا به ورته کوې داسې خو نه شي چې ګیره خورئ یا مونږ نه کوي جمله نه راځي غیبت به نه کوې سپکې به نه ښه خبره تبلیغ شته تبلیغ د نیکۍ شته هلکه دا کار وکړه دا کار وکړه خو پیشي شا به چا پسې بد نه وي وي مونږ داسې خبرې کوو چې هغه حق وي سچ وي هغه کې وي حضور پاک وي چې وي نو دې ته غیبت وایي چې وي پکې دې ته غیبت وي او چې نه وي پکې چې یو سړي کې یو خبره شته نه ورته وایي هغه داسې دی داسې دی داسې دی دا خو تور شو تور دی د بهتان وایي بهتان دوه ګناهونه دي یو پاک سړی باندې د الزام ولګو دویم دا چې سپک دی او بد دی وایي ولا یغتب بعضکم بعضا بد نه بیانوي یو کس بعضو د بعضو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه تاسو کې دا غواړئ چې یو ورور د خپل ورور مړ غوښې وخوري دا خو تاسو نه خورئ یعنې ځان کې ساتئ نو د غیبت نه هم ځان وساتئ د غیبت نه چې سړی ځان ساتي ښه دا ده چې غیبت کوم مجلس کې وکړو شي نو د هغې لاړ شه او معافي ته وغواړه هغه سړي ته ووایه که جمدی وی ما ستا غیبت کړی ما ته معافي وکړه خو دا ډېر ګران کار دی چې چاله ځې او بیا ته معافي غواړئ دا ډېر ګران کار دی خو دا ارۍ به په ځان راکاږي دا ارۍ به په ځان راکاږي ورځې به ما تا پسې څه ویلي دي ما ته معافي وکړه یا خط پر ولېږه خط پر ولېږه مولانا مفتي شفیع صاحب وایي ما ته تانوي صاحب وایي چې یو خط خپلو دوستانو ته ولېږه یو شان خط ټولو ته لکه د واده کارت ټولو ته ووایم ما به ستاسو حقونه وایلي او ما به تاسو کې څه نقصان در رسولي ما ته معافي وکړي او جواب راولېږئ ټولو دوستانو ته به خط ولیکئ د معافۍ چې کیدی شي زندګي ده ما ستاسو حق والي غیبت دا د مسلمان حق والي ځکه تا هغه عزت ولا خراب کړه خلکو ته د بدرنګ کړه حضور پاک چې معراج ته تلو یو حدیث پاک کې راځي یو ځای کې وکتل څه کسان ولاړ دي او نوکونه د تانبې دي تانبه اوسپنه تانبې غټ غټ نوکونه دي او په دې مخ باندې نوکونه راکاږي او په دې سینه باندې دا غوښې د مخه او دا وینې ته بیږي او غوښې بیا راکاږي جوړېږي بیا شلېږي مخه حضور پاک جبرئیل علیه السلام ته وی دا څوک دي دا ولې داسې کوي وی دا هغه کسان دي ستا امت کې چې غیبت کوي د بل سپکه وایي خپله غټه او د بل سپکه خپله غټه چې وی دا خو تفاخر دی نیک عمل به کوو خو نیک به ځان ته نه وی چې زه ډېر نیک یم دا ویل ګناه ده دا به ځان ته نه وی زه ډېر ګناهګار یم زه د هر چا نه کم یم زه د خلکو د خپو خور یم نه خلک ما نه ټول اوچت دي داسې به دا ټول خلک ما نه مسلمانان اوچت دي او کیدی شي زما انجام خراب وي دا سپي او د آخره زمانه ښي ځکه سپو او خرو خو دوزخ نشته او که زما انجام خراب شو مال عذاب دی سړی به داسې ګڼي چې معالن که زما انجام خراب شو زه د سپو نه هم خراب یم سپی خو خدای په دوزخ ته نه بوځي
او ما به دوزخ د خدای پاک اچي. ډېره خطرناکه خبره ده، ډېره خطرناکه خبره ده. یو غیبت چې سړی بچ کېږي ځان ته، نو ښه دا ده چې هغه مجلس کې به دې غیبت بند کړي، ورته هلکه مه کوې، بس دا ګناه ده او دا د مسلمان غوښې خوراک دی. او حضور پاک هم وایي او واعظ به ورته وکړي دا کار ښه نه دی، که هغې منې کېږي نه ته به ته پاسې. فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، چې تا ته رایاد شو چې دا ګناه ده، نو اوس ولې کښېنې، د دې نه به پاسې او لاړ به شي. اورېدل هم ګناه ده او کول هم ګناه ده. یو عالم دی میمون رحمت الله علیه، یو ځل چا غیبت کو نو دی پکې ناست و، د سم نه وی چپ ناست و، چپ ناست و چې خوب کې ویني به یو حبشي ورپسې راغی، تا زما غیبت کړی دی. ده ورته ما خو غیبت نه دی کړی وي، ته دا غیبت په مجلس کې خو ته ناست وې که نه، اورېدل خو دې کړي دي، اورېدل خو دې کړي دي. یو حبشي په مهیب شکل کې وراغی، شاباس تا نه زه بدله لم، تا نه زه بدله لم، تا خو زه زخمي زخمي کړی یم او اوس تاله به زه سزا درکوم. سمه یاره پرې تېره شو. وي ما خو نه دی کړی وي، دا اورېدلې دی، اورېدل هم ګناه ده سخت. چې چا غیبت سړی وکړي ښه دا ده چې د هغه نه معافي وغواړي ورشي، او یا په خط معافي وغواړي، او که نشي غوښتې مړ وي نو هغه ته د دعا کې داسې حضور پاک وایي داسې دعا دی کوي، اللهم اغفر لنا وله، یا الله مونږ وبخې او هغه وبخې، یا الله مونږ وبخې او هغه چې ما کم کسب کړی دی، یا الله ویې بخې، یا الله ویې بخې. دومره ډېر د بخښنې دعا وکړه چې ستا یقین راشي چې خدای به بخلي. او که په دین سمه نه شوه او غیبت کې بیا کله یو سره ناست دی بل پسې وی په حجره کې ناست دی او بالښت یې ځان ته ایښی دی، ډډه دی والد او لګیا یې، کله یو پسې کله بل پسې، یو هم پسې وایي بل هم پسې وایي بل هم پسې وایي، او ته داسې لګیا یې. نو دا به د دې ټولو خلکو نه معافي غوښتل هم ګران دي. نو ښه دا چې ځان باندې جرمانه کېږه، داسې ووایه که ما غیبت وکړه یا ما غیبت اورېدو زه به دومره پیسې خیرات کوم، یا دومره رکاته شپږ رکاته اته رکاته نفل به کوم. په ځان باندې نفل جرمانه کوي، په ځان باندې بدل کېږي، ځان له زور ورکوي. یو مونځ به کوم یو 10 رکاته، چې یو 2 ورځې 10 رکاته وکړي په خپله به سبا غیبت نه کوي، چې 10 رکاته څوک کولی شي. موږ ماسپښین مونځ نه شو کولی 10 رکاته، دا له 10 رکاته ما ته روزانه دا کار جوړ شو. ځان باندې به مونځ جرمانه کې راولي، یا به ځان باندې پیسې په جرمانه کې راولي، او یا به هغه ته مخامخ ورشي چې ما څه ویلي نو ما ته معافي وکړه، انشاءالله معاف به دي. یو خو داسې بېکاره سړی به چې معافي ته وغواړي او معاف نه کړي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو ځل جمع ورکوله، جمع صفونه ولاړو او اعلان یې وکړ ما که څوک وایلی وي یا چاته مې تکلیف رسولي، دا غیبت هم بل مسلمان ته تکلیف رسولي، ځکه د خلکو جامې ته وباسي که نه سپکې کړي، نو په دې خو مسلمان ته تکلیف رسي. د لیوني غیبت به هم نه کوي، د ماشوم غیبت به هم نه کوي، د ذمي چې دې ملک کافر اوسي د هغه به هم غیبت نه کوي. د ماشوم د لیوني اصل لیونی دی، اصل داسې قمقل دی، ټول یې غیبت دی. او وایم د لیوني پس هم خبرې نشي کولی، ذمي پس هم نشي کولی، ماشوم پس هم نشي کولی. دومره خطرناکه ګناه ده، ځکه د دې علاسه په انسانانو کې محبت کمیږي او جنګ جګړو ته به خبره وکړي چې خبر شي اب ورته په ګیله راشي، دی به ورته یو کنځل وکړي، اب ده ته کنځل وکړي، یو بل پسې به تماچې راوباسي. د دې انجام خراب دی انجام. حضور پاک راووته د صف نه، د صفونو مخې ته ودرېدل، وایي که ما چاته تکلیف رسولي یا ما والی یا مې څه ویلي نو ما نه بدل والی، ځکه آخرت کې به بیا معافي غواړو، ما نه دې بدل والی. ټول خلک چپ وو. یو صحابي وي ما ته دغه رسول دی، زه دې په چوکه په تشي والی، چې ته یو ځل په جهاد کې یا په صفونو کې سمون په چوکه باندې په دې ځای لګېدل وو، وایي زه تا چوکه باندې په تشي والی یم. حضور پاک ورته زه بدل علم، حضور پاک ورته راشه ما نه بدل واله. خلق ولاړو جمع ته او دا طالب راغی، حضور پاک صادر پسړ ویواله بدل، ما تعالی په شادب درکړې ما نم ډبو بس. حضور پاک ته وایي
وی تا چې مال چوکه راکړې وه په چوکه دی راټومبلې وه زما جامې نه وې زما کمیس نه و څادر بربنډ ومه تش پرتوګ یې اچولو که نه جامې نه وې زما خېټه او ملا بربنډه وه نو ستا خو ملا باندې څادر دی حضور پاک ورته څادر اوچت کړه داسې بلا شمانه بدل ولا هغه صحابي حضور پاک پسې ونښته او مهر نبوت شاته و هغه یې ښکل کړ بیا حضور پاک ته وایي ما خو ګستاخي وکړه چې ما یې زما مطلب دغه و چې دغه ځای زه ښکل کړم تاسو نه غاړه غټی شم او زه زما نور بدل مقصد نه و ګستاخي مې وکړه که نه حضور پاک وایي څوک بدلې دي دوی زه بدللم وی راشه وی جامې ښکاره کړه ستا جامې په بدن جامې دي زما جامې دي چې جامې ښکاره کړم مهر نبوت یې وله ښکل کړم وی زما دغه مقصد و چې دا مبارک ځای زه ښکل کړم نو سړی به په ژوند کې دومره لوی پیغمبر علیه السلام څه تکلیف یې هم ورته نه و رسول الله خو هسې واقعه ده موږ ټول درز غیبتونه کوو مریان هم کوي ورې حامیان او یریږو نه اصل کې موږ سره فکر هم نشته که نه چې به دا دنیا ژوند د دې پسې د ځانکدن سختۍ را روانې دي سړی به سوچ وکړي چې ما نه څه وځي نو ما نه به څنګه وځي زه به کوم مرض کې مبتلا کېږم که اکسیډنټ به کومه که هارټ اټیک به په ما راځي که په ما باندې به خدای مکه کینسر راځي څه به راځي نو سړی د مرګ فکر وکړي د ځانکدن او خدای ته چې هسکه غړی باندې او بیا قبر کې به سملمه قبر کې څلور دیواله دي شاته مخوره مخې ته مخوره لاندې مخوره بره مخوره نو په قبر کې بیا زما څوک بچ کولی شي او بیا میدان محشر دی هلته تکلیف دی ما سره به حساب کتاب کېږي دا به څه کوم د مرګ مراقبه پکار ده روزانه پرېږده خلکو پسې خبرې کوم ځوان فکر پکار دی زما به ځانکدن څنګه وي زما به مرګ څنګه وي زما به قبر څنګه وي زما به آخرت څنګه وي زه به خدای پاک ما سره به څه کوي په میدان حشر کې ګرمي به څنګه تېرېږي زما وزن چې اعمال کوي په پل صراط به څنګه تېرېږم ماله به خدای جنت راکوي که دوزخ کوي هغه فکر وکړي چې ما ته خدای خوشحالېږي هغه کار وکړم او چې خدای خفه کېږي هغه کار نه ځان بچ کړم ځان خدای پاک ته نږدې کړم خدای پاک سره روغه جوړه وکړم خدای پاک سړی چې ګناهونه کوي د خدای نه لرې کېږي او چې معافي غواړي توبې وباسي نو که غیبت هم کړي نو توبه هم ډېره وباسو تاسو مو زه به م وباسم او که د چا سپکه کړي نو هغه نه معافي مو غواړئ په اشارتن یا کنایتن یا څه طریقې سره او د هغې نه پس د نن نه عهد وکړو چې زه به توبه نه وباسم غیبت به نه کوم او که غیبت مو کړو توبه به وباسم یا الله زما د ټولو ګناهونو نه توبه ده او د غیبت نه مې توبه ده چې بیا د قیامت پر سړي مخ ټول بدرنګ وي او وینې ته بهېږي دا به څه حالي په جهان به وشرمېږي دا چا لیکلي د مونځ نه پس خلک تسبیحات وایي او سنت ادا کوي بس د تکلیف باعث مونځ پسې تسبیحات فرض دي فرض نه دي مستحب دي او مونځ ټول مونځو کې خیر دی لږ تسبیحات ووایي ډېر تسبیحات بیا وروستو سنتو پسې وکړي ښه دا ده شیخ صاحب هم دا دی چې کوم مونځ پسې سنت دي نو تسبیحات اوږده سنتو نه پس ووایي او لار هم بندول ښه نه دي چې خلک سنتو کې ته بیا نیت کړی او وختي اسناسو تسبیحات دی کو نو لار هم بنده ده خلک هم مخې ته نشي تېرېدی نو سنت نه پس تسبیحات کوي غوره طریقه دا ده د خطبې نه پس اقامت شروع شي او صفونه درست نه دا خو صحیح خبره لیکلې ده اکثر مونږ ورته وایو مخکې زه خو خلک ډېر دي نو صفونه هم ډېر زیات دي که نه هغه بار مې لاندې بیسمنټ هم دي د جومات نه بار کسان هم ایسم دا دونه صفونه برابرول هم ګران کار دی پخوا به خو یو صف و منځه کې هلکه صف نیغ دی دویم صف نیغ دی درېیم لسم شلم دا خو ډېر زیات دي 20 صفه خو په دې حال کې او 15 به برنډه کې او بار هم 10 15 دي دا ډېر صفونه دي نو تاسو مخکې نه داسې لږ کښېنئ داسې ښه احتیاط سره کښېنئ چې صف کې برابر یې صحیح د وخت به ورکوو کوشش به کوو چې دا صفونه سم شي چې صفونه کم قوم سم نه هغې کې دشمني پیدا کېږي یو بل یې بد شي یو ته کنزل کوي بل ته یو د غیبت کوي بل پسې دی هغه پسې لګیا دی هغه ده پسې نیک عمل هم دومره نه دی کړی ما راته نه وویل امام ابو حنیفه صاحب یو عالم ورته شوم وایي بخیل دی
هغه ته بخیل خو نه خو ډېر سخي دی وینه د چا غیبت نه کوي نو سړی غیبت وکړي زمونږ منځونه زمونږ ګودسونه زمونږ تبلیغونه زمونږ نفلونه او تلاوتونه او ذکر ټول اذکار به هغه بل ته لاړ شي نو په آخرت کې به بیا لپنګ وي لپنګ اسم نه ته به چې ما ډېر عبادت کړی د ډېر عبادتو کې د خدای حق څوک پوره کولی شي په بني اسرائیلو کې یو سړی نو هغه دکان هغه کو بال بچو دکان او کاروبار نه وخوا ویله بچ د خدای عبادت کوم خدا خزو بچی دنو نو هغه لپاره یو وړو کې شان دکان کړو اخر کې هغه دکان هم زوی ته ورکړ او خزت پسې پیسې ورکړي او لاړ خوش ځای کې په خوا دار او رهبانیت یو د سمندر یو دغه ته ورغی میاشت او هلته یو ډیری وه هلته ځان له یو د وښو کمره جوړه کړه او هغې کې عبادت شروع کړه 1500 کاله عبادت کړی او بیا د خدای پاک نه سوال وکړو چې یا الله ما د سجدې په حالت کې مړ کړي چې هغه مرګ به د عبادت شکل او د سجدې نه پس ما غورځی را غورځی ما زما بدن اوچ کې چې تر قیامت شپېلې پورې زه په سجده کېم سوال یې قبول شو 1500 کاله عبادت وکړ نه غیبت نه خلکو سره تلې راغلی نه چا نه ګناه یو ګناه هم نه وه کړې اخوا او بیا په سجدې په حالت کې مړ شو دقه شان پروت و قیامته پورې به پروت او هغه ځای کې خدای پاک اونې وکړې هلته ورته خدای چینه م راوښکه یو انار ورته وشو روزانه به یو انار خوړه غټ او اوبه به یې څښلې او په دې ځای کې نورې اونې وشوې به یې ډېرې کشتې میشتې به راتېسي د خدای اونو داسې خطرناک شان شکل و یروونکي نو څوک به نه راتل دې د اونو په میاشت کې اوچ کړس په سجده پروت چې قیامت شي او خدای پاک ته مخامخ شي خدای پاک به وایي ما په تا فضل کړو ډېر ایمان مې هم درکړو عبادت ته هم ډېر کړی دا زما فضل و زه جنت ته ځه زما په فضل دې به وایي ما چې ځان ستړی کړی دی دومره سجدې او دونه مونځونه ما کړي دي نو هغه عمل د هغې څه پیدا شوه د هغه عمل په وجه خدای فضل کوي ما چې هغه عمل کړی د هغې په هغې ما جنت ته بوځه ځکه دونه محنت مې کړم د جنت دپاره مې کړم ما چې په فضل بوځې نو په عمل مې بوځه خدای پاک بوی ملیکو ته دوزخ ته یې بوځې داسې لار کې ودروې مخامخ د دوزخ یو دغه دی یو کونه کې به ودرې دوزخ خو لرې دی پاسې به هغه پړاس راځي یو لار هغه ځای کې به ودرې چې یو دغه پرې راشي ګرمي وچ کړس شو او دا بدن یې غنې غنې شو داسې د هر څه ته رطوبت ته لاړه ختم شو بدن یې ټول ازغي شو وچ کړس شو او چغې یې شروع کړې اوبه تږي په دې کې یو سړي جام نیولی دی اوبه وي دا اوبه راکړه وي نه دا خو په پیسو میلاوي وي څومره قیمت ته به څومره راکړې ما خو 1500 کاله عبادت کړې پیسې خو نشته خو دا عبادت به ټول تاله درکړم دا یو جام اوبه راکړي هغه ورته یې ټیک د قیمت ته ولګو ټول 1500 کاله هغه عبادتونه هغه ته ورکړ وبخل او یو جام اوبه یې ورکړې دی وله ورکړې بیا خدای پاک ملیکو ته یې رایولې چې راغی مخامخ شو تا ویې چې په عمل مې وبخه هغه ټول عمل خو تا په خپله ریټ لګولی و ریټ یو جام ریټ دی پورا 1500 کاله عبادت دا کرنسي شوه هغه ته نه په یو کټوري لاړه دا خو ډېر کټوري اوبه څښلي دي 1500 کاله دې اوبه څښلي دي د هغې قیمت به څنګه اوس ورکړي او دا انار د چې خوړلي په لکونو دانې دې خوړلي دي او سترګې مې درکړي په سترګو کې مې نظر اچولو او غوږونه مې درکړي دي چپه مې درکړې ده پوزه لاسونه خپې او طاقت نو د هغې به څه راکړې ماله بس پریشان شو وی الله ستا په فضل به کېږي دا خدای چې فضل کوي هم د دې عمل په وجه کوي سړی به جنت ته په عمل ځي خو درجه چې ورته میلاوېږي او مقام او خدای چې څه ورکوي او به خدای فضل وي د ده به حق نه وي تاسو صفونو خیال وساتئ صفونو کې برابر کړئ د جمعې اول اذان سره خرید و فروخت بند دی دلته مدرسه کې طالبان خرید و فروخت دي دا بالکل خلاف شریعت کوي دې ته زه وایم چې دا دې بند کړي د مانځه نه پس د شات خرڅوي او مسواک خرڅوي او قرض بلا خرڅوي
د جیم د پاره سړی قریب باندې ځای ورکول شي خو چې د ښځو شریک او د جنکو نه د هلکانو د هلکانو د جنکو شریک او سطر نه کوي لنډ کمیس یې چولي جینۍ او هلته هغه جیم کوي او ورزش کوي اکسرسایز کوي دا خو بې ستري ده ګناه ده حرام دی انسان نه ولي جوړېږي نه یو چې د دې ګیره یو موټی وي یوه دویم دا چې پرتوګ یې د ګیټو نه اوچتي دریم دا چې ښځو ته نه ګوري څلورم دا چې خراب خیالات په زړه کې نه راولي پخواني ګناهونه چې ځوانو او هغه جینۍ مې لیدلې وه هغه سوچونه به نه کوي زاړه ګناهونو باندې به سوچ نه کوي دا حرام دی هلې به ترې ولي جوړېږي داسې جیم چې ښځې پکې ورزش کوي او ته ورته ګوري دا خو د ګناه اډه ده اعوذ بسم الله به مقتدي نه وایي امام به وایي اعوذ بسم الله د جنابت اوبه غسل اوبه که په کپړو ولګي نو پلیتې که دی که نه دی نو که هغه اول داغ په ښکاري پلیتې مستعمل اوبو باندې که مستعمل وي او هغه داغ ته استنجا کړي نو مستعمل اوبو باندې سړی جامې نه پلیتې مستعمل اوبه پاکې دي فتوا په دې ده اودس به نه کېږي خو پاکې دي که په جامو لګي پاک د سفر میاشت نحوست عقیده څنګه دا میاشت د نحوست عقیده په اسلام کې نشته لا سفر فی الاسلام سفر میاشت سپېره نه د بختو ربې ګڼې پخوا پکې خلکو ګوڼي پخول چا به پکې چوري کوله چا به پکې ارهر پخول دا ټول اصل د ښځو مزو د ځان سره رواجونه شروع کړو په دې کې د دې څه حقیقت نشته نه سپېره ده میاشت واده پکې بختور دی ښه کار پکې ښه دی او بد پکې ښه نه دی په موږ کې توجه څنګه برابر کو توجه دا چې الفاظ داسې وایي چې غوږ ته دې راځي او دا سوچ کوه چې اوس به الحمد وایم اوس به صورت وایم ځان نه موږ چې کوم اوس به رکوع کوم رکوع کې به سبحان ربي العظیم وایم بیا به ودرېږم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی دا به وایم بیا الله اکبر او زم به انتقال کې دغه سبق ته خیال کوه او رکوع ته انشاءالله وسوسې به نه راځي موږ به دې سم شي او معنا ته خیال کوه نه به غلطېږو پکې براموس کې موږ غلطېږو ځکه چې خیال هم دی معنا ته خیال کوي الله ډېر لوی دی الله ډېر لوی دی زه لوی نه یم زه ډېر معمولي یم موږ سړي کې عاجزي راولي زه هېڅ نه یم الله لوی دی چې څوک ځان ته لوی وایي هغه دغه خراب شوی دی ابراهیم علیه السلام زمانه کې هغه نمرود ځان ته لوی وي د هغه څه حشر شو فرعون ځان ته لوی وي د هغه څه حشر شو ځان ته به رب وي رب د صفونو ډېر اهتمام وکړي صف کږوی مه دا چا لیکلي د موبایل نقصاناتو نه قوم خبر کوي نقصانات قوم ته معلوم دي چې هلکان جنکۍ ښځې سړي امیان مولیان ټولو ته نقصان دی فایده پکې شته 5% فایده وایي 10% او زیات پکې نقصان دی نو په قدر ضرورت استعمال کی محدود هر وخت نه چې بس ګوتې موبایل کې نښتې وي نو کله به پکې ښځې راځي نو د سترګو زنا شو کله به پکې د ښځو اواز اورې نو غوږونه زنا شو کله به سوچ کې هغه به د خیال کې د دماغو ګناه شو لاسونه کې د نیولې د ګناه او دغه ګورې فتوان لاسونه هم د مجرمان دي د لاسونو زنا شو په خپو هغه ځای ته د پیسې پکې اچوي سیسټم پکې اچوي د خپو ګناه شو وخت هم ضایع کوي اخلاق هم خرابوي بې حیایي هم ډېروي بربنډتوب راولي زمونږ د وطن کې زنانه بازار کې ویم نه په 1980 85 کې دا خلک ناست دي دلته تاسو دې صدر کې ښځه نه وي بازار و سړو به جامې اغوستې د ښځو جامې سړو اغوستې او د سړو جامې هم سړي اوس د ښځو جامې هم ښځې الي او د سړو جامې هم ښځې الي او کټوۍ سمسۍ مغالي او لور او رمبې مغالي او واشنګ مشین چې مرمت کوي یا بل هم ښځه وړي سړی یو کار نه کوي ښځه هر ځای ته ځي دا بې حیایي ډېره شوه بې ستري ډېره شوه څه افغانستان کې بې حیایي وه نو عذابونه راغلل هلته اوس خو اسلامي نظام دی خو مخکې پکې بې حیایي ډېره وه نو چې دلته بې حیا خلک راغلل نو دلته هم بې حیا شو هلته هم بې حیا شو دا ډېر بیماران دي د عبدالعزیز وراره بیمار دی دلته زمونږ ملګری دی او د ثواب ګل مور ناجوړه ده زمونږ ملګری د جمعې شاه حسین صاحب لنډۍ اخون احمد د هغې د تره زوی مړ و الله فایدې وبخي سیلاب راغلی زه نه وم خبر په دې مطره کې او په دې پټوار بالا کې
او پیر بالا کې دغه ځایونو کې په کورونو باندې سیلاب راغلی دی. دعا وکړئ چې خدای پاک دا سیلاب باران نه موږ بچ کړي. دونه باران نه دی شي، خو دلته به ډېر شي، بیا به غرونو کې شي. الله پاک جل جلاله د خلکو کورونه هم بچ کړي او د خلکو پټي او دکانونه هم بچ کړي او د نقصاني باران نه خدای پاک موږ وساتي. د باران چې کم کېږي خدای د رحمت وګرځوي. د رحمت باران موږ غواړو، د زحمت باران نه یا الله موږ امان غواړو. تم بچ کړي، سیلاب نه هم بچ کړي، چا تکلیف رسېدلی نور تکلیف نه یا الله بچ کړي. دکانونه یې بچ کړي، منډۍ یې بچ کړي، پټي یې بچ کړي، باغونه یې بچ کړي. غیبت کولی شي چې یو سړی شر خلکو ته رسوي، شر هغه ویلی شي دا سړي نه احتیاط وکړئ، دوکهباز دی، پیسې خوري د خلکو، ځمکه ورسره نشته او خرڅوي، دغه شان د ځانه پیسې دي. نو حضور پاک کړی دی، حضور پاک یو ځل وی یو سړی را روان و، وی بئس اخو العشیره، دا قوم کې ډېر شر پسند سړی دی، بعد کړ د شر کونی هر چا ته تکلیف رسوي، وی دا د شري سړی دی. عایشه بیبي وایي ما ځان راغونډ کړ، زم ناست وم چې بد سړی را روان دی که نه، موږ ته تکلیف ونه رسي، ځان مې راغونډ کړ، سم دم مې ځان مې سم را سم کړم. چې هغه سړی راغی حضور پاک ورسره خبرې کړې، زنانه پرده کې به وي، خبرې ورسره کولې ډېرې نرمې نرمې. بیا چې لاړه ورته عایشه بیبي ورته وایي تا خو ده سره داسې نرمې خبرې وکړو چې راغلی نه و، تاسو یې ډېر بد سړی دی. نو حضور پاک یو سړی یاد کړی چې ډېر خراب دی، هغه د دې لپاره وایي چې دا خلک د ده د شر نه بچ شي. ما ورسره نرمې خبرې وکړلې چې موږ ته شر ونه رسوي، شر موږ ته ونه رسوي. بعضې کله د شر کونی هر ځای کې جنګ، هر چا سره لړۍ، هر کور کې نااتفاقي پیدا کوي. دا ویلې خلکو کې داسې شته چا باندې ظلم وشي هغه غیبت کولی شي چې پلانکي ما نه غلا کړې ده، ما نه پیسې وتښتولې، حکومت ته هم ویلي شي او ملګرو ته هم ویلي شي، دا غیبت نه دی. یا عالمان دا بل عالم یادي، دا حدیث کې دا راوي دروغجن دی، هغه د دې لپاره چې خلکو د دین حفاظت وشي. دا حدیث یې ویلی خو دا راوي دروغجن دی، دا شیعه دی، دا بل معتزلي دی، یا بلې فرقې والا دی، دا وایي او دا د ده یاداشت خراب و. دا وایي دا غیبت نه دی، دا د دین حفاظت دی چې د دین حفاظت وکړي شي. قرآن شریف کې راځي لا يحب الله الجهر بالقول من السوء الا من ظلم. خدای بده خبره نه خوښوي خو که چا باندې ظلم شي نو مظلوم د ظالم ذکر حکومت ته کولی شي، عدالت. دې سړي ما نه ځمکه نیولې ده، دې سړي ما نه غلا کړې ده، دې سړي زما پلار ویشتی دی، دې سړي ما ته دا تکلیف رسولی دی، ما له ته بدل والی، دا ویلی شي. یا یو کمیټې ته یا ملګرو ته ویلی شي دې سړي غلا کړې ده ما نه، یعنې تاسو ځان ساتئ، دا غل دی. نکاح چې کوي دیندارو سره وکړه، دا چاوي نکاح مشوره سره دیندار جنې وکړي، او که جنې ورکوي دیندار ته ورکړي چې اخلاق یې ښې، وروسته به خوشحالي. که خوښه یې نه وي نو ظلم به پرې نه کوي، او که خوښه یې وي بیا خو بس خوښه یې شوه، بیا خو ډېره ښه شوه. الله جل جلاله تاسو موږ باندې رحم وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وسلم. دا دکانونه بند کړئ، دا بار دکانونه د مانځه وخت کې بند کړئ، د خطبې وخت ما اخلی ده چې بانک نه پس سودا ما اخلی، یو قسم ما اخلی، د مونځ نه پس که څوک اخلي قسم کوي. د حال میان د حال آخر کې د دروازو سره صفونه نیغ کې، او چې خالی ځای وي نو هغې ته را مخکې شه. دا میدان والا مخکې برنډې ډکې کړي، برنډو کې صفونه پوندې یو بل سره نیغې کې، پوندو ته ګورئ چې بل طالب سره پوندې ستاسو نیغې وي، پنجې نه پوندې، نو پوندې یو بل سره برابر راولئ. دا برنډې صفونه پوره کې ښي طرف ته وګورئ، ګس طرف ته چې ځای پکې وي نو مخکې کېږي. میدان والا ډېر اهتمام وکړئ د صفونه یو وي، قوم کې به یووالي، قوم کې به محبت وي، قوم به په یو بل خوږېږي، برکت به وي، هر څه کې او برکت وي. بیسمنٹ والے صفونه برابر کړئ، بیسمنٹ